تېرو ورځو خان موږ یو بیان وکړو زموږ د دې سابقه پاټه چې کوم دی 47 ارب روپۍ ورکې شوي دي نو دا 47 ارب روپۍ چې کومې دي دا خو په خوله باندې 47 ارب دي دا 15,000 کروړه روپۍ دي 15,000 کروړه روپۍ باندې په دې قبایلو کې چې سولر ټوبېلې لګېدلې نو 10,000 سولر ټوبېلې به پرې لګېدلې وې کو یونیورسټۍ پې هم جوړېدلې میډیکل کالج هم پې جوړېدلې او انجینرینګ کالج هم پې جوړېدلې داسې ډېرې منصوبې چې کومې وې نو په دې باندې کېدلې زموږ د قام چې کوم دا 15,000 کروړه روپۍ چې کومې ورکې دي نو موږ د دې خپل امتیاګانو میناګانو ته وایو چې دا کوم موږ باندې مسلط شوي دي دوی ته موږ وایو چې تاسو دا اول خو د دې 15,000 کروړو د ورکو پیسو تپوس وکړئ چې د اوسه پورې تاسو وایئ چې ورکې دي پته یې نه لګي راغلي دي پته یې نه لګي نو تاسو دا خو زموږ دا توقع وه چې تاسو به زموږ قام چې کوم دی دا به خدمت وکړئ خو خدمت څه کوي چې خپل شی نه خلکو پټ کړو کومې خزانې نه د روپۍ خلکو پټې کړلې داسې خان په 2004-2005 کې ماربل سیټي جوړه شوې ده لاندې میچنۍ کې اربونو روپۍ پې د قام د بچو لګېدلي دي خو اوسه پورې 14-16 کاله وشو چې خان اوسه پورې د هغې هېڅ قسمه سہولت یا ترقي یا موږ ته څه فایده میلاو نه شوله دلته دا زموږ مومند وروڼه دي دوی به ما اورېدلي د نن 14-16 کاله مخکې چې ماربل سیټي ده ماربل سیټي ده هسې په زولې په دیوالونو باندې په اربونو روپۍ لګولې دي اوسه پورې پکې یو فیکټري نشته 14 کاله وشو د اربونو روپۍ نو اول موږ خو دا مطالبه کوو چې دا ماربل سیټي چې کوم دي دا فانکشن شي چې دې موږ کوم دا محرومي ده چې دا زموږ ختمه شي خو موږ په دا ګناه د چا هم نه ده دا زموږ خپله ده چې موږ په ځان باندې په خپله داسې خلکو راوستي دي چې هغه ناقابله دي زموږ مشرانو کې آفتاب اخرخان شیپو کې ملي مشر کې د پښتنو هغه کې دا قابلیت هم شته او سکندر خان کې هم دا قابلیت شته زموږ د پاټۍ نور ملګرو کې هم دا قابلیت شته چې انشاءالله دا پښتانه به موږ د ترقۍ په لار روانو یو څو منصوبې دي د پېښور زموږ تاسو ته زموږ د مومند وروڼو په لاندې پاتې کېږي بعضې خلک وایي چې تاسو به څه منصوبې راوړئ یو وړه منصوبه درته زه ښیم د یو سکروټ نه دا رنګ روډ داسې تاو شوی دی حیات آباد طرف ته تاسو وګورئ په دې باندې څومره روزګارونه روان شوي دي هاخوا سایډ ته وګورئ دې خوا سایډ ته وګورئ څومره سهولت راغلی دی تاسو وګورئ د خزاني شوګر میل ته وګورئ دا د حیات خان شهید د ایوب خان په باچایۍ کې راوړی ورشئ په زرګونو خلک پکې مزدوران دي لیبر دی پکې نوکران دي پکې د کتې علاقې ته څومره ترقي کړې ده نو شیپو هسپتال ته وګورئ دوی په سټیج باندې ودرېږي هغه د هالیوډ فلم دی لیټونه لګېدلي دي میک اپ شوی دی ډایلاګونه دي دا لکه د پاکستان دی دا د هالیوډ فلم نه دی چې تاسو په دې کې لیټونه لګوو میک اپونه کوه کار وکړه چې تا څه کار کړی دی قوم دپاره دې څه کار کړی دی صوبه په موږ باندې د تېرو 9 کالو نه پرته وه ته وښیه څه خپل تاجک دې وښیه هغه وښیه نو دلته مشران ناست دي زه ډېرې سیاسي خبرې نه کوم مشرانو له ټایم ورکوو او زه تاسو د مشر ترمنځ دا حال کېدل هم نه غواړم والسلام